أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انتهایی قابل قدر درنو مشرانو، شازلمو کشرانو، السلام علیکم. مشرانو کشرانو، د موجوده صورتحال نه تاسو ښه خبر یو. په ملکي سطح او په ټوله دنیا باندې چې کوم قدرتي آفت راغلی دی د کرونا وایرس په شکل کې، په هغې کې تاسو چاینا مو کته، تاسو ایټلي مو کتو، تاسو نور ملکونه ته سعودي پیرې تاسو دا وکتل و. په سعودي کې بالخصوص چې کوم مذهبي مقامات دي، خانه کعبه، حرم شریف، طواف، د ثواب لیارې، د هغه ملک د ګټې ذریعه، دا ټولې تاسو په علم کې دي. بحثیت منبر قومي اسمبلی اول د مو و بیا بحثیت یو قوم باید دی چې موږ د خپل فرایض نه خبر وو. چې دا کوم خلک په سوشل میډیا باندې د کرونا وایرس نه یو مذاق، یو ډرامه جوړه کړې دو، دا خل د قوم مجرمان دي. کاغه دو خپل پم غلطې دو د پورا یا د ډرامو د پورا یا چې کوم دی د وخت تیرېدو د پورا دا کوم شی چې دو په سوشل میډیا باندې د کرونا وایرس په ضد کې د حکومت چې کوم د مجبورې یا بالفرض د کرونا وایرس په مخ کې د الله فرمان، د الله نه د کېدو، د بنده نه د نه کېدو کوم تصور پیش کوي. زه د ټول نه وړاندې الحمدلله الله واحد لا شریک ګڼم او رسول پاک صلی الله علیه وسلم د غر لګلی شوی پیغمبر ګڼم. والحمدلله زه مسلمان یم و په الله باندې دومره د مو د بروسه دو د کېدو او د مخلوق نه نه کېدو. خو تاسو له زه یو څو مثالونه در کوم چې په ایټلي کې کوم نن موجوده صورتحال دی، نو د دغو خبرو د وجې روزانه په سوونو خلک مري و بالکل لاک ډاون دی، ولته هر څه بند شول چې ته د کوله نه وځې او بیا نه وځې ځان سره به وایرس راوړې. ایټلي پرېږده، هغه زوی چې موږ ورڅو الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په وخت کې په لاس باندې چې کوم خانه کعبه جوړه کړې وه د خلکو د ګناهونو د معاف کېدو دپاره، هغې نه هم حصار تو شو، په عمره پابندي ولګېده، لیارې بند شوې. چې اول ته د معاف کېدو زوی دی، هغه پاکه خاوره چې انسان وایي چې د قدم د کېښو په زوی زه پکې په لاسونو باندې لاړ شم، په دا باندې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم او د انبیاء کرامو او د اصحاب کرامو د خپو چاپونه او خپو خاورې پرتې دي، هغه هم سیل شوي دو. په دا وخت کې که موږ ووایو چې قبایل یا پښتانه، نو واقعي چې قبایل ډېر غیرتمند او ډېر بهادر خلک دي، همداسې پښتانه ډېر غیرتمند او بهادر خلک دي. وایي دغو درستخوانو اجرم په بین الاقوامي سطح باندې انګریز تسلیم کړي دو د دو مهمان نوازي. خو زه یو سپیشلی اپیل کوم چې په دا وخت کې موږ ټولو له پکار دي چې موږ ته کوله پرې محدود شو. سپریټ، ډیټول، سینیټایزر
دا ټول معاملي شیونه دي. موږ کوشش کوو لګیا یو ډي سي له فنډ راغلو د مو سره خبرې وشوې انشاءالله څه کور شوی دی او څه به روان شي. موږ کوشش کوو خو چې دا نه د دا نه سروې جوړه شي. ګوره دا شاید دومره حکومت سټرانګ نه دی چې د بهر دنیا غوندې کې به دا شی مینج کړي. نه، په دا کې د قومي وحدت، د قومي یووالي، د اتفاق و د سنجیدګي ضرورت دی. په دا کې ټول نه زیات 15-20 ورځې برای مهرباني هغه خلک چې په زلزلو کې اربونه روپۍ لګولې، هغه خلک چې په کرکټو باندې اربونه روپۍ لګولې، هغه خلک چې اربونه روپۍ زکات یې کېږي او فضول یې لګوي، اوس یې ضرورت دی. ځکه الله تعالی یې منې جوړ کړی یم. نو زه د غریبو خلکو همدغه شانتې چې کله د قبایلي علاقو بالخصوص د بواړې خلک د دغې علاقې نه نقل مکاني کېده، نو زه ورته ولاړم. دغو خلکو له مو یو احساس ورکړو، مو دغو له یو پروټیکشن مهیا کړو چې تاسو له څوک څه ویلی نه شي، او زه درسره ولاړ یم. که څه مې ورکړي وو که نه، مهرباني وکړو چې دا محیر حضرات، دا هغه خلک چې د خپل ځان د قد اوچتولو دپاره، دا خلک د خپل نمود و د نمایش دپاره، دا خلک په جرنیلونو په وزیر اعظم باندې د پیژنګالۍ دپاره اربونه روپۍ خرچ کوي، خو په خپله علاقې د عوامو دپاره اوس یې امتحان دی، اوس یې د امتحان ورځې دي. که یې په خپله نشي کولی په لوکل انتظامیه دې وکړي، که یې په خپله نشي کولی د موږ په رضاکارو دې وکړي، که یې په خپله نشي کولی په بل یو ارګنایزیشن دې وکړي، په ان جي او دې وکړي، خو اوس د خدمت ورځې دي چې په علاقه کې په چوکونو کې سینیټایزر موجود وي او خل د ضرورت په تحت روچي چې خپل لاسونه پې پاکوي، چې په علاقه کې کوم سنټرې کولو شوي دي او پاکې د څه شي کمایي چې عام ته پرووایډ کړي. د ملک نه تاسو خبر یو، که تاسو ته سروې جوړه کړه او تاسو ته راشن جوړ کړو دغه شي نه، نو دا شی به د موږ د وسه ووځي. عوام دې په دا باندې ښه ځان کلیر کړي چې که دا 15 ورځې ته که دا ویو چې که یو ټایم دې هم نه خوړه، که یو ټایم وږی هم کېناستې، نو دا به تو فیملي دپاره وی دغې علاقې دپاره دا یو لویه قرباني وي. ځکه چې ته وځې ځان سره وایرس راوړې، خپل بچي خپل خاندان به په دا کې چې کوم دی ټکه کړی وي. لہذا زه اپیل کوم چې تاسو مهرباني وکړو، تاسو چې کوم دی ته خپلو کورونو پورې محدود شو، او هغه خلک چې کله وی شي جرګه مې دو، کله وی شي سره مې پیسې دي غولم، زه سپیشلی دا اپیل کوم، علام ذموار دی او زم ذموار یم چې دا وفات تیر شي، که چا په خپل منځ کې د لین دین خبره وي او په دا 15-20-30 ورځې کې چې کوم دی د غول انجار شي، زه به حل کوم، زه به ورسم. که د چا جرګه وي او دا یې سره کړي او بله ورځ یې په دا پړوي، زه به ورسم، هېڅ قسم یې سره نشي پړولی. ما جرګې کوو، ما لین دین کوو، ما د کوله نه راوځو، سیده په کوله کې خپل بچو سره دا 15 ورځې تېره کړو. زه اپیل کوم زه ټولو ملګریو له چې کوم به موله وی اوس په دا کمنټس کې د خلوی دا د خلوی منافق دا به چې کوم دی که نه اوس وایي چې هله تاسو حکومت دا راشن یې ویړو، هلې حکومت خو چې کوم دی د تو مخکیني حکمرانانو تباه کړی دی، برباد کړی دی. 35,000 ارب مکروز دی، روزانه 6.5 ارب روپۍ د هغه سود چې کوم دی پې کول دي. هر اداره ګاڼه دو، هر څه تباه برباد دي. په ملک کې د هغو بیروکریټو الاس هم ملک تباه دی چې اوس هم د کرپشن په انتظار دي او هر شی ډیلی ټیکټس لا رسوي او غورځوي یې. زه سوال کوم چې دا وخت د 15 ورځو د مقابلې دی، د 15 ورځو په ارام د ناستي دی، په دا کې د کومې خبرې، په دا کې د کومې خبرې د جنگ د جدل یا بالفرض په دا کې د کوله د ویرانېدو یا په دا کې د بچو د
برای مهرباني زه دا ویډیو ځکه کوم چې د مو خپل بچی وختي وته و چې ته ټیر یې پنچر وای جوړولو موټرسایکل دومره دوک راته شوی دومره درد راته شوی دی چې زه مجبور شوم چې نور خلک هم د دغه شي ناروغي سوار کړم ځکه چې عام د دغه قوم بچي دي عام د موږ بچي دي موږ وروڼه دي لہذا بحثیت د سیاسي مشر په علاقه کې ډېر غټ غټ مشران شته دي موږ قومي مشران شته دی په علاقه کې د موږ سر لښکرې دي هغه د موږ د سر باندې سترګې دي په سر هم توج دی همغه خلکو چې کوم دی د موږ په د هر یو شي کې یو کردار ادا کړی دی خو زه سیاسي مشر یم د هغې علاقې ممبر قومي اسمبلي په حیث باندې زه دا اپیل کوم چې تاسو دا 15-20 ورځې ته کورونو پورې محدود شو او چې دا کوم خل تاسو په سوشل میډیا باندې وینو وایي چې تاسو دا وکړو همدغه د دغه قوم مجرمان دي دا چې کله هغه تاسو له یو مثال ډېر کما دی هغه چې پلور وزوی سره روان و ښار یې روان کړی و نو بس په جامه چې وی راغلی و چې دا کم عقل وکړو شي ښار همداسې روان دی او دوی سره پیدل بیا پې سور شول چې سوره شول په بله جامه وی راغلل ورته وی چې یاره دا کم عقل وکړه دا ظالمان وکړه ولې زوی پې سور کړو نو باید چې پلور وی سره همداسې روان دی او زوی پې سور کړی بیا دواړه پې سوره شول چې دواړه پې سواره شول مخکې لاړل هغو ورته وویل چې هم دا ظالمان وکړه په خره باندې دواړه سوره دي ګوره دا خال به هر څه ویایي که دغو خلکو په خوله باندې څه کېدی زه به نن یې مینې نه وای دا هغه خلک دي چا ویل به چې دا نشي جوړېدی دا سیات نشته دا دي دا هغه دي ته یقین وکړه چې دواړه ظالم و دا الیکشن ګټلی و دا چاپه دا غریبو خلکو دا کوم خلک چې تاسو وینو چې په تکلیف کې اوس مبتلا کېږي دغو خلکو خدمت له زه ویلوړم نو برای مهرباني و سیاسي خلکو و مخیر حضرات و د خلکو چې کوم دی د په ودونو کې عربونه لګونکي خلکو و د وزیر اعظم و د جرنیلانو سره په میلوېدو باندې عربونه لګونکو خلکو خدای دې پوره د قوم د خدمت لپاره ودرېږو همدا وخت دی و یاد وساتو په رب چې په دا وخت کې خو تاسو د قوم و د ولس خدمت ونه کو چې دا خل به تاسو خلاف راوچتېږي الیکشن د بوړې نه کوو پیسې چې کوم دی که نه په پنجاب او په سین او په ګلګت بلتستان کې لګوو الیکشن د بوړې نه کوو په هغه د وزیر اعظم و د جرنیلانو سره په میلوېدو باندې عربونه روپۍ ولته لګوو الیکشن دلته کوو کرکټ چې کوم دی و هغه د پی ایس ایل و هغه نه خریم کوزې شروع کړي دي ته په الله یقین وکړه چې الله به تاسو نه دغې پوښتنه کوي خو دا ولس به زه تاسو خلاف راوچتوم یا یاد وساتو دا ولس به د تاسو په دا چوکونو کې چې کوم دی که نه پتلې سیزي او په دا لیارم ولاکه پرېږدي دا ډرامې مه کوو چې ګولته څوک دوه توړې مېښې وي او ولته دوه چې کوم دی او صرف د فیسبوک په لیاره باندې ظالمانو نو تاسو سره خو کربونه روپۍ دي چې د ورځې هم 300 ګوډي داسې تللی او 300 مغه شانتې تللی خو به دا خلکو هم تقسیمات تاسو چې یو مشین یو توړر واخلم 800 پیټرول هم ترې وښکي وي اوس وخت دی د دغو خلکو د اویرنس دپاره د دغو خلکو د بهر د وتو دپاره دا په دا تکلیف کې مبتلا کېږي زه وینم د دغو خلکو ذهن جوړولو دپاره چې بهر نه وایرس راوړي د مونږ کوشش دا دی یو خو زه دا مهرباني کوم چې که یو ماشوم ولګو اول یې لګو ما په خپله څو ګلفز اچوو په 15 روپۍ دي ماسک اچوو په 200 روپۍ سینیټایزر دی هغه استعمالوو خو چې کومې پیسې دکاندار له ورکو په کلي کې اکثر پیسې ته واپس ما راخلو بس پیسې سره پرېږدو بس یې ځان سره یې ولیکه چې 10 روپۍ مې دي او 10 سره یې ولیکه او پیسې بیا
ته چې کوم دی ورڅه و سامان ترې راخله خو اب هم ګلبز استعمالوي او کوم د سبزی ولا چې دا کوزه زاروسی که دا بغیر ګلبز یا بوټینګر لا ګوتې یوړې یا ټماټر لا ګوتې یوړې یا پالیپوپا پرې ګوتې ونه خلولې نو دا به زه به دغو خلکو له هدایت پولیس لا ویم چې ولته ګرفتار کو سامان وسره وړه دا به ګلبز استعمالوي ګلبز باندې به پالیپوپا کې شیا چوي و دا به چې کوم دی واپس چې کوم دی پاغلی پوپی هغه بل بین ګلبز استعمالوي په کوله کې زنونه ولاو یو چې کله سامان وروړو ښې ګرمې اوبه وپاکي یو ځل یې پاور کوو چې دا شی سوپه کېږي برای مهرباني اوس دغه ضرورت دی و دا نه دا د موږ اعمال دي چې د حد له موږ راولوېدو دا د موږ اعمال دي چې موږ د سټیج له راټیټ شو دا فیسبوک و دا وټساپ دا ټوله ګند دی دا ټوله ګندګیري دو درته خلکو چې په بوړه کې په هغه نه نیټ ځین چې خدای دې د ملک نه دا نیټ ختم کړي چې مو ته کومه پیروي زه پیمون کوم ته وین چې کولو یې اندغه د لوسه موږ په وفات وخت یو اندغه د لوسه د خلکو غلط ملاقاتونه کیږي دغه لوسه غلط پکچر په د میډیا باندې روچی لہذا دا نور خبره په خپل ځای باندې خو زه تاسو له سپیشلی دا اپیل کوم چې په لیاره کې کوم نوز دکانداران دي او دغه په لاس ګلبز نه وي پولیس ته باقاعده د دغه خلاف اکشن واخلي چې کوم ریړې ولا په لاس باندې ګلبز نه وي دغه خلاف ته اکشن واخلي چې کوم خلک په سبزی خرڅوي او دغه په لاس باندې ګلبز نه وي دغه خلاف ته هغه واخلي اکشن واخلي او دا دغه غپ نه دی چې ته چې کوم دروز او بس ور شي خرڅاو بل د تبا برباد شي دغه نه و دا کوم خل چې د موږ روډ استعمالوي افغانستان لا دا روډ د فوري تور باندې موږ وته ویلندي او دا باندې د په دا باندې به یو قسم اجنبي نه ګرځي واغه خلکو پیژنو چې کوم د ایران نه پغلال یار روغلی دي ا خلک چې ایران نه پغلال یار باندې روغلی دي هغه خلکو نشاندهي کو په کلی کې چې دغه ټیسټ نوي شوی دغه باقاعده هسپتال کې وزري نوي لګېدلی و دغه چې کوم د حکومت پاکستان په لیست کې نوي دا خل په خپل علاقو کې وپیژنو که هغه په باجوړ کې وي او که په مومند کې وي او که په خیبر کې وي او که هغه په وزیرستان کې وي که په رګزو کې وي که په کورم کې وي او که په افارس کې وي او که په پېښور کې وي او که په مردان او که په چورسده او که په هر ځای باندې وي ته پنجومه پیرې دا خل دی دغه خلکو نشاندهي وکړي چې کوم خل د ایران نه په غلا راوختي دي دا خال به موږ د تباہی سبب جوړیږي ورو کوم خال چې د بهر ملک نه په 10 15 20 ورځې کې راغلي وي دغه نشاندهي وکړو ګورم دا خبرې دي جی پیمون چې دا خبرې دي چې موږ به بچي ګویدانه و تاسو مهرباني وکړو چاله لرجو شو کوم خلک چې د پردي حق حاصلولو د پوره یو مومنټ یې چلاولو سوال دیتا کوم وروستو شه کوم خال چې د بل د وجلو د پوره یو مومنټ چلاولو خدای د پوره وروستو شه کوم خال د الله د حکم نافرمانی کول او د زنو د پوره یو مومنټ چلاولو خدای د پوره وروستو شه کوم خال چې په کوم غلط کور کې انوالو سوال وته کوم چې وروستو شه دا وخت د دغه نه دی چې موږ الله خپاکو او الله به چې کوم د دغه وفات نه موږ په دغه صورت کې بچوي چې موږ الله رجوع کو او موږ د دغه غلطو کورونه ورستو شو او موږ د صفای خاص خیال وساتو الله تعالی دې د دغه وفات نه ټول مؤمن مسلمان بچ کی الله دې په عمل کې چې په کومو ځایونو کې دا وایرس ته الله تعالی ته په خپل وسو قدرت سره ختم کی خدای چې کوم پکې کوم خلکو له وایرس لګېدلی یا الله ته غوله صحت ورکړي خدای دې موږ لوکا ډېره غریبه دو د یو وخت د ټیکالې دپاره خل مجبوره دي د هغو د یوې دوایې یو قسم خوراک دپاره دا خل مجبوره دي خدای ته خصوصي مدد وکړي ورونو نن په خصوصي توګه باندې نن مو دا کومې خبرې چې وکړې چې زړه زور شوی وي هغو نه بخښنه غواړم خو تاسو مهرباني وکړو چې کول نه مروزو تاسو مهرباني وکړو چې کول نه مروزو دا سپیشلی د مو اپیل دی واغه ورونه چې په بهر دنیا کې دي که هغه په سعودي کې دي که هغه په کویت کې دي که په دوبۍ کې دي
کا دې د دنیا په هر ملک کې دي یا الله ته دغه وفات نه بچ کړي یا الله د ډېرې مجبورې دا خلتلي دي خدایه ته مدد وکړي خدایه ته مدد وکړي ځکه چې دا خلک دغه بچي د کلي نه لرې و د دغو خلکو د رزق ګټلو لپاره دا د دغه ملک نه تللي دي خدای پاک پروردګاره ته مدد وکړي ورونو جرګه ختم ویر کړه دیر کړه چې چا معاملات ویا ختم بې زویه چې کومې سانټرې وي ما سوای د وایو د جرنل سټور چې کوم خواره دا ختم بند کوم خال چې په جرګو په دا قومي زبان دی راوځي دا کیسې هم ختم چې په کومو ځایونو کې غیر ملکیان راغلي دي که هغه ایران نه په خصوصي توګه یا چاینا نه راغلي دي هغو نشاندهي سینیټایزر ماسک دغه پروګرام شوی دی د راشن هم پروګرام شوی دی وزیر اعلی ډي سي له فنډ چې کوم دی ټرانسفر کړی دی او ما سره خبرې وشوې انشاءالله چې په دا کې به په خصوصي ځایونو باندې چې کوم دی موږ فوکس کوو او دغو خلکو له بې ورسوو الله تعالی دې موږ مدد وکړي الله دې موږ حامي او ناصر شي ډېره ډېره مننه السلام علیکم